دې ته زیاته توجه کول پکار دي د شهدا او اولادونو ته. بیا بالعموم دغه که زمونږ نه مقابل کې څوک وژل شوي هغه هم د کونړ او د افغانستان بچی دی. یعنې داسې ونی شي چې هغه ته پیغور ورکړي، دغه ماشوم په زړه باندې درد راولي، د هغه مخې ته داسې خبره وکړي چې هغه خو ماشوم دی نه و پېښ شوی چې پلار یې تللی په سب کې وژل شوی دی، ماشوم پې پوه و، ماشوم پې نه دی پوه. په دې شیګل ولسوالۍ کې ما ته څونه احصایه معلومه ده 3000 خلک په د زموږ سره مقابله په لیکو د حکومت کې وژل شوي دي. په ټول کونړ کې د ټول نه زیات خلک چې وژل شوي دي هغه د شیګل خلک دي. اوس 3000 خلکو کې ستا څه فکر دی؟ 3000 کسان ځوانان، که دا 3000 نه نو 1.5 کسانو خو به ودونه کړي، 1.5 ښځې چې کومې دي خویندې او میندې دلته کونډې ناستې دي. یعنې زموږ د شهیدانو نه علاوه دغه مقابل کې 1.5 ښځې دلته نور هم کونډې شوي. بیا د هغوی نه دغه 1.5 کونډو به اولادونه او بچي وي، دغه شانې به زموږ د شهداو بچي به هم وي. د ټولو ته باید د شهداو اولادونو ته او دغه اردو والا یې د حکومت کې چې مخکې وخت شوی د هغوی اولادونو ته زموږ خپلې خویندو میندو ته او دغه خویندو میندو ته باید موږ په یوه نظر باندې په دې خاطر باندې وګورو چې دا زموږ ستاسو آینده ده او دا زموږ ستاسو نسل دی. موږ تاسو غواړو دا چې امنیت راشي، خوشحالي راشي او هغه مینه چې اسلام موږ تاسو ته راښودلې ده باید دغه مینه موږ تاسو په دې خلکو کې وپاشو، په دې عوامو کې وپاشو، په ځان تکلیف ډېر تیر کو او مسلمانانو ته او عوامو ته